منګه د پښتون قومي عدالت تر راغلي د باجوړ نه او تاسو ته پته ده چې په پښتنه سیمه باندې ډېره زیاته انسان وژنه وشوله، ډېره زیاته وینه تویه شوله، زمونږ زنانه بې ستره شولې او زمونږ چې کوم املاکو هغه بازارونه هم تباه شولو، نور د دنیا مالي نقصان راورسېدو. نو په دغه سلسله کې موږ دا ضروري وګڼله، دا هم ډېره انتهایي او اهمه وګڼله چې دا جرګه زموږ دپاره ډېره ضروري ده. نو دغې وجې نه موږ په دې وخت کې د سیاست نه بالاتاق د خیلونو نه د هر څه نه راووتلو، طرفګنو نه راووتلو او په دې قومي عدالت کې ګډون وکړو او دا ګډون هم دې لپاره وکړو چې انشاءالله دا جرګه به زموږ دپاره د پښتون قام دپاره د پښتون ولس دپاره به یو د خیر خبر راوړي او انشاءالله چې دا کومه ظلم، دا کوم بربریت، دا کوم جبر او دا کومه وینه چې د پښتون بیل باندې تویه شوله، انشاءالله چې دا به د خیر سره د دغه ظالم د دغه جابر د لاس په انشاءالله موږ دې جرګې په نسبت په ډېر لیمیټډ ریسورسز کې، په ډېر محدودو وسایلو کې ډېر یو ښایسته پروګرام روان دی، ډېر یو منظم ترتیب روان دی او که خبرې وشي که ونه شي موږ ته د پښتون د ولس د دردونو، د مصیبتونو، د دې د تکالیفو پته ده چې موږ څونه تکالیفو کې را ژوند تېر کړو. زموږ زنانه محفوظ نه دي، زموږ کورونه محفوظ نه دي، زموږ مال جان عزت محفوظ نه دی. موږ ته ګول ته څوک تقریر وکړي که ونه کړي، هغه کم تېر ظلمونه چې زموږ څه شوي دي دې جرګې کې چې موږ شرکت دا بدل ته اخلو. موږ صرف دغه طاقتونو ته ښیو چې موږ متحد یو په دې مسله کې، په دې خبره کې موږ د سیاست نه راوتي یو، په دې خبره کې موږ د ډلو ټپلو نه راوتي یو. دا زموږ یوه خبره ده چې موږ له امن راکړه، موږ نور ستا د جنګي اقتصاد دی چې جوړ کړی دی، دا وینه چې تویه کوې په دې باندې ته کوم کاروبار کې دا کاروبار بند کړه. قام کې شعور راغلی دی، نوجوان بیدار شوی دی، زلمی کولستانه نور هېڅ نه غواړي، دا روډونه موډونه ترقي مرقي دا د ځان سکې دا د فنډونه. موږ له امن راک، امن دا بنیادي ضرورت دی زموږ.